تپوس بیگام نه چاک جرائم زیاتیږي ډاکې زیاتیږي قتلونه زیاتیږي پرونه مرانا یو لوی دغه کې یو وزیر هم ناست ما وی ستاسو ټولې خبرې صحیح دي خلک پرانا ورځ په کورونو ورځي ډاکې ورځي هلکان یې غلا کوي خو زمونږ صوبه د نورو صوبو په نسبت ښه ده ځکه دا جرایم په نورو کې زیات دي زه تللی اوس بله شپه کراچۍ نه راغلم یو جماعت کې به بیان تقریر چې چا په دعوت هم راغي به ما سره بس بیان ګرځېده هر جماعت مخې ته بیان ولاړوي ما لکه په ما څوک څه کوي زه ساده موټر کې ځم وینا دومره بدامني ده ما به اول دی دعا کې سوچ کو چې زموږ ښکلی پیغمبر مونږ ته دعا ښودلې ده وآمنا فی اوطاننا خدای مونږ له په خپل وطن کې امن راکړي نو ما خپل وطن کې امن تساجت خپل وطن کې حالات مو لیدل پر رڼا ورځ په کورونو ورځي بدماشان د لوږې د وجې نه ظلمي سړي مردار یې ویني چې چېرته مردار شي د غریبۍ د وجې نه د بدماشۍ د نو ما وی په دې اعتبار خو مونږ ښیو خو د دې ضرور ده چې علاج وشي دوه علاج یې دی یو خدا چې سزا ورکول پکار دی مجرم ته سزا نشته مالدار سره سفارش کوي وزیر کوي ممبر کوي ناظم کوي جج څوک دی خو د دې ملک سړی نه دی جج له 2 لکه روپۍ ورکړه هغه څه کوي چې مجرم سزا کوي او مجرم ورته دمکی ورکړي چې په ما دې سزا جاری کړي زه له زوی تختوم لور درله تختوم کراچۍ کې دا صورتحال دی هلته یو پارټي ده بدماشان جنې براو تختې تاڼې سره بنستی کور کې پرتی تاڼېدار ته هم پته لګي خو تاڼېدار رپورټ نه لي زما څه کار ده جج نه لي نو د دې اول علاج جرایم دی قسم دی خدا هغه زاړه خلک دي په رشوتونو په بډو عادت دي که یو څو مجرمان لوړې ځوړند شوی نو به به چا کړی وی دا که دویم دینی تربیت نشته نه اول سزا نشته هغه لاړه شفا واکې نو مجرمان زیاتېږي دویم تربیت نشته دینی د خدای یاره نه د آخرت حساب نه د خدای مخکې په پیشه یقین نه چې د سړي دا یقین وي چې خدای شته او خدای ما ویني او خدای به د دې سزا راکوي اما بیا وکړي نو دواړو څیزونو کې زموږ کمزوري ده دیني تربیت هم کم دی او سزاګان هم کم دي د دې وجه نه خلک په کورونو ورځي نو په دې روجې سره د خدای یاره پیدا شي نو دی به د ډاکو نه د حرامو نه د قتلونو نه خدای پاک نه کوي چې په صحیح طریقې روژه نیولې په حلالې روژه نیولې د شرع د قواعدو مطابق او په حلال څیزې ماته